په ابو لهب باندې د رسول الله زیر وکړې شو چې ستار واره پیدا شو. نو چا چې په زیر کړو کومې وینځي د رسول الله د پیدایش په خوشحالۍ کې ابو لهب هغه وینځه آزاده کړه. خو چونکې د رسول الله سره محبت و خو د هغه د راوړلي شوي دین سره محبت نه و، دین یې قبول نه کو، دین یې وانه غستو. نو الله قرآن کې وایي تبت یدا ابي لهب وتب، چې دواړه لاسونه دي د ابو لهب مات شي. ولې د پیغمبر سره دشمني شروع کړله. د رسول الله په پیدایش خوشحالیږي، هغه په پیدایش باندې وینځه ازادۍ، خو لیکن مقصد د رسول الله د راتلو نه چې کوم و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قبول دی او دغه په نقش قدم چلیدل دي، هغه قبول نه و، نو کامیاب نشو.